أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. سورة مجادلة آخر دے مخی آیتونو کی تذکرہ دا دیوا مومنانو مسلمانانو تا د خپل تنظیم د جوړولو او د روح ساتلو د پاره څه قواعدو چې مومنان دی غلطی جرګې نه کوي، صحیح جرګې دی کوي. د قرآن او سنت د تعلیماتو د پاره، د نیکی د پاره، د تقوا د پاره، د معصیت د رسول دی نه کوي، د ظلم دی نه کوي، د ګناه دی نه کوي. خلق دی د شرک نه منع کوي. پخپل به هم تقوا لري، تقوا بزان کې پیدا کوي. دا بعضی جرګې چې دي نو دا د شیطان کارونه دي. خلق مسلمانان مومنان غمجن کوي. لګیا دي خلق مختلف قسم افواګانې خوري، نو دا شیطانی کارونه دي. لکه دې دور کې نن سبا بیا عامه خبره ده پلان کی تاریخ باندې د شپې دې ټیم باندې زلزله برازي. دا خبرې ټولې دا د شیطان د طرف نه دا نه چې دا به یقیني دغه سي هغه ته چې پته لګېدل دا هغه سره څه د غیب و علم دی. دا شی چې ته په سآله باندې معلومیږي نه هیڅ نشتی، خو مسلمانان پریشان کوي، مسلمانان غمجن کوي. او دا مخکې دور کې هم څه راغل وي، افواګانې وي، نو شروع کړي چا وي هم دغه شیطانانو څه دپاره چې خلک بهر ته وځي، کورونه یې خالی شي او خلکو پکې ډاکې واچولي. دغې دپاره وه نور خدا د الله قدرت دی، د الله په اختیار کې دي. نو دا بعضې قصې افواګانې دي، جرګې دي، مشورې دي، دا د شیطان د طرف نه. مسلمانان مومنان دا غمجن کوي. مسلمانانو له پکار دي چې په دې باندې غوږ ونه ګرئ. مسلمانان الله باندې توکل کوي. بل قاعده و چې کله نور ملګری راشي، مسلمانان راشي، مجلس کې ځای نشتی، نو هغې له ځای وکوي، فراخي پیدا کوي، ځان تنګ تنګ کینئ. الله به تاسو له فراخي راولي، وخت به راشي، ځای به غټ شي. مدرسه ده نو هم به غټه شي، جومات دی نو هم به غټ شي، ځای دی غټ به شي. الله به اسانتیا راولي. نو تاسو اوس په دې وخت کې قرباني وکئ. او کله چې ته ویل کېږي پاسئ ځئ خورېږئ خورېږئ. کله کله پکې داسې هم ویل کېږي چې هلکه پلانکیا 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 ته ځای تنګ شوی دی، ته پاسه ته لاړ شه، وختي نه راغلی ناسې، نو تا ډېر واورېده، اوس به دا نور خلک واوري څه. هغو ته وایي تاسو چوټي وکئ، نو ځئ تاسو خورېږئ، کور ته ځئ.
الله رب العزت په علم په لحاظ سره د ایمان په لحاظ سره خلق مؤمنان اوچتای دا د الله کار دی. بیا بل قانونو چې مؤمنانو کله چې تاسو جرګه کوئ مشوره کوئ نو د هغې نه مخکې صدقه ورکوئ، دې دپاره چې په دغه کې الله خیر واچي برکت پکې واچي. بل خبره شوي وه بله ورځ امیر جماعت سره مشر سره مشوره کې، پیغمبر سره مشوره کې، جرګه کې تپوس دې کې نو مخکې څه صدقه ورکړه که نه. بیا په دې باندې عمل شوی دی ډېر وخته پورې نه ده پاتې شوي دا خبره، ولې هلته غریبانانو مقصد د دې خبرې دا و چې دا منافقان دي د دې خپلو کرتوتونو نه قلار شي. هغه منافق سړی چې نه خو پیسه نه خرج کوي نو چې پیسه نه خرج کوي نو هغه ته پیسه خرج کوه هغه پیسه نه خرج کوي بیا به نه راځي که نه نو دغه مسئلې به نه جوړېږي. په دې کې بعضې مسلمانان نیکان غریبانان هغې ته هم مسله جوړه شوه، زموږ خو خبره ورانه شوه، موږ سره خو څه شتی نه، موږ تپوس وکړو. الله رب العزت د هغې دپاره اسانتیا راوسته. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم. الله اسانتیا راوسته تاسو باندې دا کار وکړی نه دی شوي نو الله مهرباني وکړه. نو اوس اقیموا الصلاة وآتوا الزکات، منځ قایموئ، زکات ورکوئ، اطاعت د الله کوئ، د الله د رسول کوئ، الله خبردار دی. اوس د آیاتونو کې بیا زجر دی منافقانو ته. منافقان خلک هغه لګیا دي څه کوي، کله دلته به راځي کله به هلته ځي، خو نه به د هغې او نه به ستایي. دارنګې د حزب الشیطان خبره به کوي، شیطان ډلې څوک دي دا خبره به هم کوي چې دنیا کې ستا مال او اولاد خو پکارېږي لیکن که د الله طرف نه عذاب راشي، دنیوي عذاب راشي، مال او دولت نه پکارېږي. قیامت کې مال او دولت نه پکارېږي چې تا ځان سره جمع کړلی، پکارېږي به کم یو، هغه به پکارېږي چې هغه تا لګولی د الله په لار کې. خدا د ایمان سره وګورئ. بیا ورپسې مؤمنانو خبره کوي، د حزب الله خبره کوي، د الله د جماعت خبره کوي، د الله د ډلې خبره کوي چې دا څوک دي. دا هغه خلق دي چې خپل پلار، خپل زوی، خپل رور، خپل قام قبیله دا د هر څه د الله او د الله د رسول دپاره قرباني کوي. دا پریدي پلار د دین خلاف دی، زما ته ضرورت نشتی. زوی د دین خلاف دی، بس زما استا ختمه. رور خلاف ته، بل خلاف ته، قام قبیله خلاف ته، ټول رانه پاتې الله او رسول اخلم نو ټول پرېدم. هغې تذکره کوي. نو الله وایي دا د الله جماعت دی، الله تی راضي دی، الله د دې نه راضي دی. الم تر الی الذین، ایت خبر دا کسانو د حال نه، زجر دی منافقانو ته وایي. تولوا قوما غضب الله علیهم، چې دی اوړېدلي د پیغمبر د جماعت نه، د پیغمبر د ډلې نه هغه قوم طرف ته غضب الله علیهم چې الله غضب کړلی په هغې باندې. څوک؟ کافر دي. نو هغې طرف ته اوړي، هغې طرف ته ورګرځي، هغې له د دوستانې لاس ورکوي. پیغمبر پریدي، مؤمنان پریدي، هغې له د دوستانې لاس هغې له ورکوي. ما هم منکم ولا منهم، ندی هغې ستاسو نه او ندی هغه د دې کافرانو نه، نه د کافرانو په ډله کې دي، د هغې نه هم نه دي. دوی څه کوي؟
خپل ټیم پاس کوي چې په څه طریقې باندې د دواړو طرف نه موږ ته څه میلاو شي. نو هلته کې هغې ته وایي موږ ستاسو ملګري یو، دلته چې راشي وایي ستاسو ملګري یو. مخکې سورة بقره کې ابتدا کې د دې منافقانو باره کې تیر شي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. منافقانو دا منافقان چې د مسلمانانو خوال راشي زه مسلمان یم، شکر په ایمان، شکر په اسلام، شکر په نبی آخر زمان. او چې کله هلته کې لاړ شي وایي موږ ستاسو ملګري یو، نو بیا ورته هغوی وایي نو چې تاسو زموږ ملګري نو تاسو هلته ولتل وایي تاسو د هغه ځای نه راووتی، تاسو د هغه طرف نه راغلی. نو ورته نه موږ هغو سره مزاق کوو، مجلس پې ګرموو، ټیم پې پاس کوو، موږ سره مزاق کوو، د هغې دپاره هلته کې ویلي و الله سزا ورکوي، اعتماد د دواړو طرف نه ختم. بیا ویلو چې دا منافقان خلق څنګه دي، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه د دې سره دي نه د هغې سره دي. دلته هم دا وایي ما هم منکم ولا منهم، نه دي دا منافقان ستاسو نه نه دي، صحابه نه دي. ښه که څوک وایي صحابه منافقانو یا صحابو کې منافقانو، صحابو کې منافقان نه وو. صحابو خوا کې کوي چې اوسېدو دا اوسېدو کافر هم اوسېږي نو یو تن هغې صحابو کې منافقان وي، صحابو کې منافقان نه وي. صحابه چې یي نو هغه به کلک خلک وي، منافقان خو ځان له بله ډله ده، بل شی دی هغه. ولا منهم، او نه دي دا د کافرونه، کافر هم نه دي چې کافر خو کافر بیا هم هلته کې مخامخ ولاړ دی که نه خلک خبره کوي. دا چې دی نو کافر هغه دشمن دی، خو نر دشمن دی. ښه په نر باندې ولاړ دی، هر څه دشمنۍ ته ولاړ دی که نه. او دلته کې دی خو نه نور دغه کوي، نه ستاسو نه دی او نه د هغې نه دي. ویحلفون علی الکذب، او دوی قسمونه کوي په دروغو باندې، وهم یعلمون، او دوی پوهېږي په خپلو دروغو باندې چې دوی موږ دروغ وایو. وایي اعد الله لهم عذابا شدیدا، الله تیار کړی دی دپاره عذاب سخت عذاب دی د دې دپاره. کوم ځای کې دی؟ نو که دنیا کې میلاو نشي نو ورپسې قبر کې دی، قبر عذاب دی د دې دپاره، او ورپسې بیا قیامت کې عذاب دی. نو اعد لهم عذابا شدیدا، الله تیار کړی دی دپاره عذاب سخت. انهم یقینا دی چې دی ډېر بد دي هغه څه چې دا خلک کم عمل کوي. دی چې وایي دنیا کې څه کوي نو دا ډېر بد دي. اتخذوا ایمانهم جنة، نیولې دي خپلو قسمونو لره ډال، فصدوا عن سبیل الله، نو منشي دي د الله د لارې نه، دی بن شوي دي. فلهم عذاب مهین، نو دې لپاره عذاب دی رسوا کوونکی. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، چرته فائدہ ورنه کی دیله د دې مال نه د دې اولاد د الله طرف نه شي، د الله د عذاب نه د شي، د الله د عذاب څه فائدہ وته اون رسیدي تا د دې د مال نه د دې د اولاد په ذریعه باندې د الله د عذاب نه د شي. مال وسره دی چې عذاب د الله واړی، اولاد اشته نفری وسره شته، غټ جماعت وسره دی، میراث ملیزه دی، درش زامنی دی، اس کار نشي کولای، درش زامن دل اس کار نشي کولای. ولا اولادهم من الله شيئا اولئک اصحاب النار، دا کسان جهنمیان دي، هم فيها خالدون، دی وي پدې کې همیشه. سو دغه منافقان خلق، دا منافقان خو جهنمیان دي. د دې سره کته مال نو سره دي، مال به پکار راشي نه، مال پکار نه راځي. الله په دنیا کې خلقو ته وخی، الله په داسې سزا عذاب راولي، داسې مرض پر راولي چې هغه بیا مال باندې نه جوړیږي. مال وسره شتي، خو د دې علاج په چلی څوک نه پوهېږي، وایي په لکونو کروڑونو روپۍ پې ولګېدی، جوړ نه شو. او دا الله کار دی. الله په دې
عذاب راولی چې لا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم چې اس پکار ناراضی ددی نه مال نه ددی او نه اولاد ددی د الله د عذاب نه دس شي اولئک اصحاب النار دا کسان جهنميان دی وي پدې کې همیشه یوم یبعثهم الله جميعا پاو ورځ باندې چې الله بیره پورته کی دی لرا ټول ورا پورته کی نو مخکې سملولي وکړه عذاب قبرو نو دلته کې وای را پورته به کې ټول فیحلفون نو قسمونه وکي الله تا فیحلفون له الله ته قسم کوي دا داسې به شرم دي اگر الله ته خور سره معلوم دي ته قسم شي لکه وای کما یحلفون لكم لك څنګه چې قسمونه کوي تاسو تم قسم کوي خبر شي په معمولی خبره باندې قسمونه کوي په مخ باندې قسمونه وای علامات د منافق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د منافق علاماتو کې یو خبردار ده چې قسمونه وکي ښا په مخ به قسم کوي ويحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء دی قسمونه کوي څنګه چې تاسو ته قسمونه کوي نو الله ته هم قسمونه کوي ويحسبون او دی ګمان بکي انهم على شيء جديد پس شیبانه دی په دین معنی د دې به اعتماد کولای کیږي په دې قسمونو باندې د دې اعتماد به پیدا شي د دې قسمونو په وجه باندې دی به نجات عمومي نه نجات نشتی خلاصې نشتی الا انهم هم الكاذبون خبردار یقینا دی دروجن خلق دے استحوذ علیہم الشیطان غلبہ کړل په دې باندې شیطان فانسام ذکر الله نو هیر کړي دینه کتاب د الله ذکر الله یو مطلب کتاب د الله هیر کړل لیتی استحوذ علیہم الشیطان شیطان په غلبہ کړل پښتو کې بعضی الفاظ بل شان وایي خو الفاظ مخ خلیل ناراضي استحوذ علیہم الشیطان شیطان په دې باندې غلبہ کړل نو شیطان په لپاسه دی ها فان سام ذکر الله نو هیر کړي دین ذکر د الله نو هیر کړي د دین کتاب د الله اولئک حزب الشیطان د شیطان ډله دا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون یقینا ډله د شیطان دی تاوانیان اتاوانی خلق دي ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین یقینا کسان چې هغه جګړه کوي هغه خلاف کوي د الله او د الله د رسول نو دا کسان به ذلیلان دا د ذلیلانو ډله ده منافقان دي ذلیل كتب الله لاغلبن انا ورسلي الله دا خبر لیکل چې خامغاز بغالبم او زما رسولان بغالبي پس باندې لاغلبن انا الله ویز غالبم په اعتبار دو الله ویز غالب ما نو الله غالب دی په هر لحاظ سره غالب دی د دلیل په لحاظ سره غالب دی د حجت په لحاظ سره د طاقت په لحاظ سره د قدرت په لحاظ سره ورسول یا زما رسولان بم غالبی نو زما رسول چې غالبی ناغه په اعتبار د دلیل باندې غالبی اعتبار د حجت باندې ان الله قوی عزیز یقینا الله دی قوی غالب لا تجد قوما نبو میں تزداس یو قوم یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله باندې او یوم الاخره پر ورځ د آخرت باندې یوادون من حد الله داس خلق چې هغه مینا کوي د زړه مینا د چا سره کوي من حد الله دا چا سره چې هغه جګړه کوي د الله سره خلاف کوي د الله او د الله د رسول د الله د رسول خلاف کوي او د وسره بیا هم د زړه مینا ساتي مؤمن دي سي نه ښه مومنان خو بئی لیکن صحابه دي سي نه دي لا تجد قوما نبو میں تداس یو قوم دا شان د صحابو ذکر کوي داس یو قوم مت او نه ویني یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې او بیام دی مینا کوي د چا سره چې د الله د الله د رسول خلاف کوي د الله د رسول سره د الله د الله د رسول سره جګړه کوي دې خلک بدتر نه ویني ښه دا صحابه کرام دې غټ شان دي من حد الله ورسوله سوچي مخالفت کوي د الله او د الله د رسول هغه سوچي او یار سوچي
ولو کانوا آباهم اگر چی پلران د دې پلران نو داغي پروانه ساتي ښا. عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وی ددو پلارو میدان جنگ کې مخې راغی او سری ته وو جراح وی بیا د نکو نو نسبت نکته کوي خپل پلار ته نسبت هم نه کوي کافر د کفر باندې تل نو. ولو کانوا آباهم اگر چی پلران دي وابناهم یا زامن دي زامن په زامن باندې علم نه کوي ښا. میدان جنگ کې راغله مخالفت کې راغې اسی دې نمی پکار ځه پلار می دې نو نمی دې پکار چې هغه په بل دین کې دې کفر کې دې زوی دې هم نه دې پکار رونه دي قام قبیله دا نه دي پکار. کله چې په میدان جنگ کې مخې راشي نو سبق کوي وسره نو پلار نه هغه سره خدا چلو کو کنه یو صحابي نه پلار مړ کو او ابناهم یای خپل زامنی زامنو کې چې کله مخالفت کې راضی په جنگ کې راضی عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ درو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زویو لا مسلمان شې نو په جنگ کې راغله بیا وروستو پلار ته خبره کوي قصه کوي یو ځای کې مې تا باندې لاس بر شو عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ته خو ما یې پلار مې دې پریمي خو دې هغه به زما په لاس باندې راغلی نو زما لاس باندې بر شوی وی ما لیدلی وی هغه ځای کې مې غځولی وي ما باندې لاس نو بر شوی ما نه لیدلی په دې ځای کې زوی دې نو دي که نه چې د دین خلاف دی ورک دي شي وي. ولو کانوا آباهم وابناهم او اخوانهم یا قام یا رونه د دي رونه هم باید صحابه داسې دي رونه مخې راغلي نو هغې وجلي چا ماماګان عمر رضی الله تعالی عنہ خپل ماما هغې وجلو میدان جنگ کې مخې راغلو مړی کو دارنګه عتبہ شیبہ وغیرہ دا چې راغلی وو ندی پسې خپلوان او پسې اوته اول دغه هغه مړ کړ. اولئک كتب فی قلوبهم الایمان دا کسان دي چې لیکل الله پزنو ندی کې ایمان كتب فی قلوبهم الایمان الله دې پزنو کې ایمان لیکل له الله دې پزنو کې ایمان مضبوط کړل کلک کړل کتبہ معنی لازم کړی دی یا کلک کړی دی لیکلی دی نو الله په خپل ایمان لیکل دی چې دا سړی دا صحابي چې دا مؤمن دی ښه د صحابو په زړونو کې الله په خپل ایمان لیکل دی وي چې ایمان لیکل نو د بې ایمان نه وي دا منافق نه بیا منافقان نور خلک دي او جدا دي هغه ته مؤمن نه وي هغه ته صحابي نه وي. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه او الله مضبوط کړي دي لره په خپل طرف د خپل مهرباني باندې بروح منه په خپل مهرباني باندې یا بروح منه دا الله دې مضبوط کړي په خپل کتاب باندې قران کریم دې هغه تم روح وي الله به مهرباني کړه خپل طرف نه ويدخلهم جنات الله داخلي بدیل ر جنتون د چې بهي ګلان داغینه نهرون خالدین فیها همیشه وي پای کې همیشه رضی الله عنهم ورضوان هو الله راضی د دین او دی راضی د الله نه اولئک حزب الله دا د الله جماعت ته الا ان حزب الله هم المفلحون خبردار د الله جماعت حزب الله د الله جماعت دادی کامیاب چې کوم د الله جماعت ته نو کامیاب دی مصیبت دا دی چې کوم بعض خلک پکې د الله دشمنان دي ځان له حزب الله نوم کی دي چې حزب الله نوم کې خو نه لګته حزب الله شو عبد الله شو نو بری باندې کامیاب بشي نه کامیابی خو نه
چې په دې باندې ته کامیاب شي. دې نو په کې خو عبد الله نو دې عبد الله شسو نه عبد الله کیږي نه سو پورې چې د ایمان نه زړه کې ایمان نه زړه کې ایمان نو الب عبد الله شي. دا الله جماعت به کم یوي دغه صحابو جماعت دی دا صحابو ډله دا حزب الله دی. بل څوک ځان د حزب الله جماعت نوم کی دي جماعت المسلمین نوم کی دي نوم به خی لیکن دنه کارکردگی کتل غواړي دنه کارکردگی صدا دنه پکې سدي قرآن او سنت پکې شته کې نشتی پکې دنه پکې اعمال شته د پیغمبر تابعداري پکې شته کې نشتی پکې نو کې پکې دلیل باندې رواني شیبا لیکن چې دلیل باندې نه دی روان دلیل پکې نه نو کده ځان ډېر خنوم کیدی ناغي باندې د کیږي نه ښه. نو بعد یو ډله شته حزب الله وته وي حزب الله جماعت ته ډله ده جماعت المسلمین یو ډله مسلمانانو ډله وي اپ خپل باندې لګیا دي وای دا ډله جوړول د اسلام خلاف دی ښه. اگر تا چې جوړه کړل ډله نو د خپل ته صحیح وي او د نور ډلې دا ټولې خراب دي ښه ډله جوړوي نه ښه. جماعت المسلمین وای دا هم ډله د مسلمانانو ډله نو تا خو د خپل ته مسلمانانو ډله ویلې دا نور چې د مسلمانانو دومره ګرځي دې ته بس وای. سورت په دې باندې ختميږي. سورت کې سورت ممتازو په تذکره د حزب الله او د حزب الشیطان دانګه سب سورت ممتازو پاغه واقع د سحار باندې دارنګه صورت ممتازو په د صحابو په جماعت باندې د صحابو په ډله باندې د صحابو هغه ایمان دی او د صحابو هغه اخلاص دی داغي تذکرہ په اخر کې وکړه. علم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم تخبر تعالی دلی آکسان تولوا قوما چور ګرځیدلی هغه قوم ته غضب الله عليهم چې الله غضب کړي باغی باندې ما هم منکم ندی هغه د دې استاسونه او ندی داغینا ويحلفون الكذب او دې قسمونه کوي په دروغ باندې هم يعلمون او دې پويږي عد الله لهم عذاب شدید الله تیار کړی داغه د پاره عذاب سخت انهم سما كانوا يعملون یقینا ډېر بد یا اصلي د خلکو کوم عمل کاو اتخذوا ایمانهم جنتن نیول دې خلکو خپل قسمون لرا ډال فسدوان سبیل الله ان منشید الله دلارنا فلهم عذاب مهین دې پر عذاب دې رسوا کون کې لن تغنيان اموال ولا اولاد من الله شيئا هرگز پیدا ورن کی دي له مال نه دي نه اولاد دي الله د عذاب نه دسشي اولئک حزب اولئک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دي وي پدې کې همیشه یوم یبعثهم الله جميعا پاول باندې الله به را پورته کی ټول ويحلفون له لا تقسمون کوي کما يحلفون لكم لکسنګ تاسو قسمونه کوي ويحسبون او دي خیال وکي انه على شيء جديد پس شی باندې دی په داسې شی باندې د باندې اعتماد کول کیږي یا يحسبون دي ګمان کوي چې دی په دې باندې اخلاص ته عمومي الا انهم هم الكاذبون خبردار یقینا دي چې اتقامها دروغجن استحوذ عليهم الشیطان غلب کړل په دی باندې شیطان پان سام ذکر الله نه هر کړه د دین ذکر د الله دا کتاب د الله اولئک حزب الشیطان دا دل د شیطان د الله ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار یقینا دل د شیطان د دي تاوانیان ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې مخالفت کې د الله او د الله د رسول اولئک فی الحال دا کسان په فضل اعلانو کې كتب الله لاغلبن انا ورسولي الله دا خبر لیکل چې خامخ غالب بهم زو زما رسولان ان الله قوي عزيز يقين الله دې قوي غالب لا تجد قوما وبنهم يتداسي قوم يؤمنون بالله ایمان لري په الله باندې پرز د اخرت باندې یوادون من حد الله بیا دی من ساتي ورګرزي هغه چاته
چې دشمنی کړل د الله سره مخالفت کړل د الله او د الله د رسول ولو کانوا اباهم اگر شي پلاران د دي او ابناهم یا زامن د دي او اخوانهم یارون د دي او عشیرتهم یا قام قبیله د دي اولئک كتب فی قلوبهم الايمان دا کسان چې الله لیکل پرون د دي کې ایمان وایدهم بروح منه مضبوط کړي دي په خپل ته مهرباني باندې و يدخلهم جنات او د اخري بالا دل جنتون تجبئی گلا دی داغی نهرونا خالدین فی همیشه وی پای کی رضی الله عنهم ورضوان الله راضی د دین او دی راضی د الله ان اولئک حزب الله دا دل د الله دا الا ان حزب الله هم المفلحون خبردار دل د الله دا دی کامیاب الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قل عذابك يا متوسل